دا کجوره د ماشوم خولې ته ولې وړل پکار دی؟ نو علما دا فرمایي چې د کجوري د مؤمن سره مشابهت دی. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث ذکر کوي، د بخاری شریف حدیث دی. وای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وای د کجوري مشابهت د مؤمن سره دی، لکه څنګه چې مؤمن دی مسلمان دی دا غي مشابهت وای د کجوري سره وسره دی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وای ماته یو داسې ونه راوخی، صحابه کرامو نبی علیه الصلاۃ والسلام تپوس کوي وای داسې ونه ماته وخی چې هغه څانګې چې کوم دی د هغه څانګې زړیږي نه، په هغې باندې وچوالی نه راځي، همیشه لپاره د هغې څانګې شني. نو صحابه کرامو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي دغه مجلس کې زه ناست وم خو زه وړوکی وم. نو صحابه کرامو د ځنګل ونو ته خیال لاله، چا یوه ونه یادوله چا بله ونه یادوله. وایي زما په ذهن کې دا خبره وه چې دا د کجوري ونه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام په آخر کې د کجوري نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د کومې ونې تذکره ما تاسو ته وکړه هغه د کجوري ونه ده. بیا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي زه کله چې کور ته رالم ما خپل پلار عمر فاروق چې در د پلار وای ما هغه ته ووی چې زما په ذهن کې دا خبره وه چې دا د کجوري ونه ده، خو ما د دې وجې نه ونه کړه چې مشران صحابه کرام په مجلس کې ناستو او زه د هغوی نه ما یره محسوسوله، د هغوی د عزت د وجې نه ما دا خبره ونه کړه. نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي که دا خبره تا په دغه ټیم کې کلي وې نو دا ماته د سرو اوښانو نه بهترینه خبره وه، لکه دا به ډېره ښایسته خبره تا کلي وې، ډېره ښه خبره به دې کلي وې، ځکه پلار په بچي باندې خوشحالیږي چې کله داسې خبره وشي. نو علما دا فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې د مسلمان او د مؤمن مشابهت د کجوري سره وسره دی. د څه د وجې نه؟ او د ټولو نه اول د ماشوم خېټې ته او د ماشوم خولې ته وایي کجوره ولې وړئ، تحنیک ولې کوئ؟ نو علما فرمایي وایي څنګه چې کجوره د هغې تنه مضبوطه وي او هغه د ړقېدو نه وي، که هوا پرې راشي هر څه پرې راشي هغه کې د ړقېدو امکان نه وي، لکه خپله تنه یې مضبوطه وي. نو دقه شانتې مؤمن او ایماندار سړی هغه ایمان به مضبوط وي او د هغه ایمان کې به شک و شبه نه راځي. دویم علما فرمایي وایي څنګه چې د کجوري څانګې چې کوم دي هغه ښکته غوندې کي، څانګې تاو غوندې کي، د کجوري دا څانګې چې کوم دي دا ښکته غوندې کي. د دې مطلب دا شو چې په کجوره کې عاجزي ده، نو په مسلمان کې هم به عاجزي کېدل ضروري، چې مسلمان او مؤمن وي ایماندار وي نو دی به عاجز وي، د کې به عاجزي، د کې به تکبر نه وي. دریم علما فرمایي وایي څنګه چې کجوره ده، کجوري ونې لاندې څوک هم کېناستو هر سړی د کجوري د ونې نه پیدا اخیستی شي، نو دقه شانتې مؤمن به وایي داسې وي چې د مؤمن نه به هر مسلمان هر انسان ته پیدا وي. د مؤمن به صفت دا چې دا به هر چا ته نفع رسوي، چا ته به نقصان نه رسوي. څنګه چې کجوره ده که د کجوري لاندې ونې لاندې څوک هم کیني د سوري د وجې نه هر څوک کېناستی شي، کجوره چې څنګه د هغې ونه خلکو ته پیدا ورکوي دقه شانتې مؤمن به هم خلکو ته پیدا ورکوي. د کجوري دانې چې خلکو ته پیدا ورکوي نو دقه شانتې مؤمن به هم خلکو ته پیدا ورکوي. بل مشابهت علما فرمایي وایي څنګه چې د کجوري ونه د همیشه دپاره شنی په هغې باندې هغه وچېدل نه راځي د کجوري په ونه باندې، نو علما فرمایي وایي دغه شانتې مؤمن به وي، د هغه ایمان به د همیشه دپاره برقرار وي، په هغې کې به شک و شبه چرته هم نه راځي. او بل علما فرمایي وایي څنګه چې د مؤمن څنګه چې د کجوري ونه ده هغه ورځ په ورځ مخکې کېږي او په هغې کې شنوالی پیدا کېږي، هغه کې زوړوالی نه راځي، نو دقه شانتې د مؤمن ایمان به د هغه کردار به د هغه اخلاق به ورځ په ورځ مخکې ځي او په هغې کې به کمی نه راځي.